أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورہ ہود 23 نمبر آیت. پر 23 نمبر آیت کی د کافرانو د احوالو د هغوی د اخرنی انجام نورسته د مؤمنانو احوال او د هغوی انجام ذکر کیږي چې مؤمنان د هغوی په مقابل کې د دې احوال به څنګه وي او انجام به یې څه وي، او دغه انجام ذکر کول یو قسم له د مؤمنانو دپاره د بشارت قایم مقام هم دی. الله تعالی وایي ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات وعمل کوي نیک. مخکې موږ ویلي دي چې د اعمالو د قبلېدلو دپاره ایمان شرط دی، نو په دې وجه قرآن هم د اعمالو نه مخکې د ایمان ذکر لازمي کړی دی، او عمل صالح دې ته ویل کېږي چې موافق د شریعت یو، او د دې په مقابل کې عمل سوء راځي کوم چې مخالف د شریعت. واخبتوا او دوی عاجزي کوي الی ربهم خپل رب. مؤمنانو درې صفتونه ذکر شو، یو دا چې ایمان به لري، دویم عمل به د شریعت برابري، دریم الله تعالی ته به عاجزي کوي. نو دا عمل صالحه دا د اعمال د جوارحو ظاهري اعمال شو، او اخبتو الی ربهم دا باطینی یعنی زړه قلبي اعمال شو. معلومه دا شوه چې مؤمن دې ته ویل کېږي چې اعمال به هم د شریعت موافقي، خو د دې سره د الله تعالی یره او د الله تعالی ته عاجزي دا به بړکې موجودي. دا هغې خپل علامات دي چې هغې علاماتو نه بیا پته لګي چې دې سړي په زړه کې د الله یره شته یا نشته. اولئک دغه کسان اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي. واخبتوا الی ربهم پورې د دې دنیاوي احوال شو چې دنیا کې به تاسو مؤمنان څنګه پیژنئ، سلاماتو به پیژنئ. نو ایمان، عمل صالح او الله تعالی ته زبردست عاجزي او یره په دې سره به پیژنئ. دا دنیاوي احوال دي، د دې خلکو په انجام صحیح چرته به ځي. الله وایي اولئک دغه کسان اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي، د خلک په جنت ته ځي، انجام یې د جنت شو. هم فیها خالدون چې دوی په دې کې همیشه وي. دا دویمه خوش خبرې شوه چې ام جنت میلاوېدل ام پکې همیشه پاتې کېدل. ډېرې فیارې داسې چې یو څیز میلاوېږي نه، چې میلاو شي مستقل دی، کله پانی عارضي، نو دغه دواړه کمزوری شي. جنت به دې ته میلاو هم شي، دا مستقل هم وي، نو دا ډبل خوش خبرې شوه. د دې ځکه نه اخوا الله تعالی د کافرانو د مسلمانانو فرق په یو مثال سره واضح کوي چې د مثال په طریقه باندې د کفر او د اسلام په منځ کې فرق ښکاره شي. الله وایي مثل الفریقین، مثال د دوانو ډلو چې یوه ډله د مسلمانانو ده، بله ډله د کافرانو ده. کالاعمى والاسوم والبصیر والسمیع، په شان د ړوند، کوڼ او لیدونکي او اورېدونکي ده. د اعمى او الاسوم چې ام ړوند دي ام کوڼ دي، دا مثال د کافر دی، او د اسلام نه د باغي سړي دی. د اسلام نه چې کوم خلک باغیان دي، دغه باغیان د الله تعالی قدرتونه، د الله تعالی کائناتو کې دوی سوچ فکر نه کوي، ګوري نه چې د الله تعالی وحدانیت ته معلوم کې خپلې ذمہوارۍ ته معلومي کې. نو دا خلک په شان د ړندو شو، سترګې به هسې کار کوي، لار به یې نه، لیکن کم کار چې په کار دغه کار نه کوي. د آخرت دپاره، د آخرني انجام دپاره چې کم دایمي انجام دی، د هغې دپاره ټک نه کوي. نو دوی هسې دنیا کې ګرځي، لویه دنیا ده، عجیبه عجیبه نظارې پکې ویني. کم قومونه چې هلاک شوي د هغې زګینو ته ځي، هلته تصویران وباسي، لیکن د عبرت په نظر ورته نه ګوري چې عبرت یې واخلي، د هغې په وجه باندې به دې کې انقلاب او تبدیلي راشي. دغه شان والاسوم مې په شان د کوڼ دي. کوڼ هغه سړی دی چې خبره بالکل نه اوري، دې ځکه کې دغه نه دی مراد. هغه کوڼ ته مراد دی چې غوږونه خو هسې کار کوي، لیکن دین ته او شریعت ته غوږ ایښودلو ته بالکل تیار نه دی. کوم ځکه چې د اسلام او د دین او د شریعت بحث کېږي او د دین احکام ذکر کېږي، نو هغه ځکه کې دی غوږ ایښودلو طاقت نه لري، غوږ نه ږدي، قطعا غوږ نه ږدي. ډېر خلک داسې چې خپل روزګارونو کې مصروف وي، یو د جمعې خطبه یې داسې ټایم باندې حاضر شي چې بیخي جمع تیارې مخکې ناظرېږي، او ډېر داسې چې غریب منزله هم راشي، لیکن چې کله درس کېږي یا د دین او د اسلام باره کې خبره کېږي، نو دا فوري د وتلو کوشش کوي چې لار او پیزار یې مخکې نصیح کړي، په منډه باندې وځي چې څوک یې ونیسي.
دغه خلک دی چې حق اورېدلو ته تیار نه دی، نو په شان د کڼو شو. نو الله تعالی وایي د دواړو ډلو مثال د یو ړوند کوڼ او بل طرف ته کې والبصیر والسمیع په شان د لیدونکي او اورېدونکي دی. بصیر دا لیدونکي ته وایي، سمیع اورېدونکي ته وایي. دا دواړه صفات د مؤمن دي. مؤمن علامات دا دي چې کوم زګینو تم دیزي او کوم سره در نظر نه تیریږي، نو دیو ته د عبرت په نظر باندې ګوري. د قدرت الله تعالی قدرتونه ته معلومای، د الله تعالی نظاری ته معلومای چې دا الله تعالی د دې لپاره پیدا کړي. څومره لوی کائنات، څومره لوی نظام دی، دا الله پیدا کړی دی او زمونږ د ټول ضرورت به دومره خیال ساتلی دی. نو د سترګې واقعي چې کار کوي، باطینی کار کوي، معنوي کار کوي. او دې چې کله یو زګینو ته لاړ چې کوم زګینو کې عذابونه تیر شوي دي، عذابونو د قومونه خلک د ګناهونو په وجه الله تعالی هلاک کړي دي. لکه زمونږ پاکستان کې ایبټ آباد علاقې واخله، داسې نور زګین علامات شته دي. نو دغه زګینو ته چې لاړ شي د عبرت په نظر ته ګوري چې دا خلک زموږ شان خلک، دا خاوره عامه خاوره ده، یو شان فضا ده، لیکن دې خلکو اعمال دې حتی رسولي چې د دې مستحق شو. نو که موږ داسې وکړو نو زموږ انجام به همدغه شانته کې شي. دې ته د عوامل زوال او د عروج ویل کېږي. والسمیع او په شان د اورېدونکي مؤمن سړی اورېدونکی. نو کوم ځای کې چې د دین او د شریعت خبره د الله تعالی خبره او आवाज وشي چې یا د قرآن درس دی یا د الله او د رسول خبره ده، نو بس دې پورې کېني چې د دې اورېدل ضروري دي. او د هغې نه بیا د سجده کې څه عمل پې شروع کړي. الله تعالی وایي حل یستویان مثلا، آیا برابر دي را دواړه خلک په مثال کې؟ یو سړی ړوند هم دی، کوڼ هم دی، نو دې خپل منزل ته به څنګه ورسي چې نه خبره اوري او نه صحیح ني؟ نو چې دې منزل ته روان شي یو ځګین ته ځي، نو ښکاره خبره د ډېرو غرونو سره کټانو سره به وجنګېږي، ډېرو ګړنګانو نه به ښکته چپه شي وغورځېږي. دا یقیني ده. او بل طرف ته که سړی دی هم ییني هم اوري، لار ییني او د خلکو رهنمایي چې څوک کوي چې لاره داسې ته الله، نو د هغې خبره اوري، نو دا سړی به خپل مقصد ته صحیح ورسېږي. نو حاصل یې دا شو چې کم خلک د دنیا د نظام نه، د کائناتو نه، د الله تعالی د انقلاباتو نه عبرت اخلي او د دین د شریعت خبرې اوري، دی به خپل هدف ته ورسېږي. هدف یې څه شی؟ د الله رضا او جنت، دا به حاصل کې ورسېږي. او کم خلک چې د دې دنیا نه عبرت نه اخلي، د الله او د رسول خبره قطعا نه اوري، نو د الله رضا او جنت چرته هم نشي حاصلولی. دا به لویو لویو عذابونو مصیبتونو سره مخامخ شي. الله تعالی وایي افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ په دې مثال کې تاسو پوه نه شولئ چې د کافر او د مسلمان، د فاسق فاجر او د مؤمن څونه فرق دی؟ افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او یقینا موږ لېږلی و نوح علیه السلام الى قومه، قوم خپل ته. دا د نوح علیه السلام واقعه ذکر کېږي او دا دلیل دی په دې خبره باندې چې کم خلک کافران دي او بل طرف ته کې مؤمنان دي، د هغوی فرق څه دی. په دې باندې دلیل نقلی، یعنی د وحی په ذریعه باندې چې کوم دلیل دی هغه دلیل ذکر کېږي چې دا مسله واضح شي چې کافر او مسلمان یو شان تکي نه دي. دا مسله واضح شي. تفسیر احسن الکلام لیکلی دی چې ځینې خلک دا فکر لري چې ګنې مسلمان او کافر یو شان تکي دي، هغې له یو معیار او یو حیثیت ورکړی دی. نو د دې آیت نه معلومیږي دا چې کافر او مسلمان کې چې څوک فرق نه کوي، دا اسلامي عقیده نه ده، د مسلمان نه دی. او دې عقیدې ته چې کافر او مسلمان په یو تله باندې تلي، دې ته سیکولریزم ویلی کېږي. او د دې مقابل کې اسلامیزم دی. اسلامیزم قرآن وضاحت کړی دی چې کافر او مسلمان یو شی نه دی، چې یو شی نه دی، نو د احکام هم ځان له ځان لري. تر دې حده پورې کافر که د مسلمان خلاف ګواه کوي، الله تعالی یې نه قبلوي. د کافر رای د مسلمان خلاف ورکول دا ناجایز دی، منع دی. نو دا د کافر د مسلمان د فرق د وضاحت دپاره د نوح علیه السلام واقعه د دلیل په طور باندې پیش کېږي. نوح علیه السلام د آدم علیه السلام د وفات نه وروسته اولنی پیغمبر دی چې د توحید د بیانولو دپاره او د شرک د رد کولو دپاره الله تعالی راولېږي. د دې باقي مضامین چې کوم دي نو سورة اعراف تقریبا 9 رکوع کې تیر شوي دي. د هغې د نوح علیه السلام تاریخي پس منظر چې کوم تاریخ نقل کړی دی، کوم چې تورات کې موجود دی، هند کې ځینې تاریخونه داسې موجود دي چې په هغې کې د نوح علیه السلام دا واقعه په دې انداز باندې ذکر ده. چاینا کې داسې کتابونه شته، تاریخي کتابونه. دغې نه علاوه
دا خبره هم معلومه ده چې نوح علیه السلام په عراق کې او عراق کې د موصل کم خار چې د موصل سره نږدې کردستان چې کوم علاقه د کردستان په خواوشه کې د نوح علیه السلام ډیر زیات آثار په الحال هم موجود دي او دغه ځکه یو خار د نوح علیه السلام په نوم باندې هم مشهور دی داسې مشهور دی د خار نوح علیه السلام ساز کړی دی د دې حوالونه معلومیږي دا چې نوح علیه السلام هم دغه علاقو کې پاتې شوی د دې باقي احوال چې کوم دي تاریخي احوال تفهیم القرآن جلد 2 سورة اعراف تقریبا 7 رکوع کې باقي احوال ته کې تفسیری موجود دي چې مخکې پاګه باندې باس شوی صحه پوری لنډه دار چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت لپاره راغی د قرآن د آیاتونو د اشارو نه معلومیږي دا چې نوح علیه السلام کوم قوم چې ونه الله تعالی ایمانو د آدم علیه السلام نه هم منکر نه د آدم علیه السلام پیغمبریم تسلیموله لیکن دا خلک په شرک کې اخته شوی شرک باس وخت کې من کړی د شرک خپل قسمونه دي چې کوم شرک هم څوک پرې وته نو دا خراب شو په دنیا کې داسې خلک شته د الله تعالی د وجود قطعا قایل نه هغې ته دهریان ویل کېږي نو دغه دهریان هم توحید د عقیدې نه بهر ګمراه خلک دي او د هغوی خپل میشن دی په دنیا کې ښه په غټه سطحه باندې کار کول غواړي دنیا کې چې کوم لوی طاقتونه دي چې هغې ټوله دنیا نیول غواړي په هغې کې یو عقیده ده دهریت چې ټوله دنیا باندې قبضه کول غواړي په کفري انقلاباتو کې دغه شان کې د فریمسن د يهودیت ځان لا یو اداره دغه سوچ هم لري مسلمانانو کې هم داسې خلک شته چې ټوله دنیا باندې قبضه کول یو سوچ لري یو عالمي سوچ لري خو حاصل د هغې دا دی چې د الله تعالی د وجود نه منکرین هم توحید نه بهر مشرکان دي لیکن د نوح علیه السلام قوم د الله تعالی د وجود قایلو هغه زمانه کې دا خلک موجود نه وو دویم نمبر چې کوم دی داسې خلک په دنیا کې شته چې د خدایان ډېرو خدایانو قایل دي لکه زندقان دو خدایانو قایل دي نو دغه خلک هم مشرکان دي کافران دي خو د نوح علیه السلام خلک هم داسې نه وو د دغې نه علاوه چې کوم دی نو ځینې خلک په دې کې شرک کوي چې عباداتو کې شرک کوي نو تقریبا د نوح علیه السلام قوم د شرک په عبادت کې اخته وو ځکه الله تعالی وایي چې الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مه کوئ مګر د یو الله کوئ دې نه معلومیږي دا چې نوح علیه السلام قوم شرک په عبادت کې اخته وو د بتانو عبادت پې کوي او دغه شان د خدایي صفتونه وایي مخلوق ته ورکول دې باره کې مختلف اقوال دي چې نوح علیه السلام قوم به د شرک باندې څنګه راوغوښت دې نه مخکې خو یو مقدس قوم را روانو د آدم علیه السلام تعلیمات مکمل رایجو د نوح علیه السلام د زمانې پورې دې کې ځینې تاریخونو نقل کړي دي چې نوح علیه السلام قوم کې چې کله شرک آغاز کو نو هر باطل شی چې کله خپې مضبوطوي دا لږ لږ مضبوطېږي د هغې نه بعد کلکېږي یو دم باطل یو پاکې معاشرې ته کوزېدی نه شي دا به ښو نومونه راشي به ښو دعوو سره او ځان له ښایسته ښایسته نومونه کېدي او ورو ورو کار شروع کړي ظاهر ډېر ښه معلومېږي ورو ورو ورانۍ جوړی لوی فساد رابرسېره کړي په دغه طریقه باندې شیطان وی راغی نوح علیه السلام د قوم ته راغی یو خرخوا سړي په شکل کې سپینو جامو کې راغی خلکو ته یې وویل داسې کار دی ستاسو په دې خلکو کې مشرانو کې ډېر بهترین غیرتي خلک تېر شوي دي دین دپاره ډېر کارونه کړي دي ډېر بزرګان تېر شوي دي لیکن ممکنه ده چې یو وخت داسې راشي په تاسو چې د هغې تاریخ تاسو نه هېر شي هغه مشرانو تاریخ تاسو نه خطا شي هېر شي نو خلکو ورته ویل چې داسې کېږي نو څه طریقه ده مسلې حل څنګه دی ویل داسې کار وکړئ دغه بزرګانو شکلونه ساز کړي تصویرات کورونو کې کېږدوئ چې تاسو د خپلو مشرانو یاد تازه کوي چې دا زموږ مشران او بهادران تېر شوي دي دې خلکو په ګټو باندې شکلې جوړې کړلې د خپلو بزرګانو نیکانو مشرانو او کورونو کې کېښودلې په ښه نیت باندې د دې نه وروسته دا پیړۍ د دنیا نه لاړله بله پیړۍ چې کله راغله په دې پیړۍ کې شرک ونه شو بله پیړۍ کې شیطان بیا راغی خلکو ته یې ویل دا تپوس درنه کوم چې په دې کورونو کې دا کومې شکلې جوړې دي پرتې دي دا تاسو پېژنئ چې څوک دي هغې ورته ویل چې یاره دومره خو راته پته شته دا زموږ مشران تېر شوي دي نیکان خلک دی وایي په دې پوهېږي چې دا مشرانو دا تصویران ولې لګولي جوړ کړي په دې ګټو باندې ویل یاره دا پته خو راته نشته ویل سادهګانو ستاسو مشرانو به د دې عبادت کوو تاسو بېغمه ناستئ د هغې عبادت نه کوئ د دې عبادت شروع کړئ چا ومنله چا مسترد کړله خو ورو ورو په دې باندې کار شروع شو او تر دې حده پورې چې بتپرستي په دې قوم کې رایج شوه د کم بوتانو کم شکلونه چې د بوتانو واقع د بزرګانو شکلې وي لیکن آخر کې انجام دې حد ته راورسېدو د دې قوم د اصلاح دپاره الله تعالی نوح علیه السلام راولېږو نوح علیه السلام دې قوم ته چې کله اولنی دعوت ورکړو دا دعوت و چې الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مه کوئ مګر د یو الله یې کوئ
د دې دعوت نورسته توحید دعوت نورسته قوم په نوح علیه السلام باندې څلور اعتراضونه وکړل او په دې صورت کې د هغې تفصیلي جوابونه ذکر دي او دغه تفصیلي جوابونو نه د شریعت ډیر زیات مسائل هم معلومیږي کوم معنی چې تفسیر معرفت قرآن ډیر تفسیری بحث کړی دی الله تعالی وایي نوح علیه السلام ویل انی لکم نذیر مبین یقینا زه ستاسو دپاره یارونکی یم د عذابونو نه مبین ښکاره یعنې د شرک او د ګناهونو کم نقصان چې دی د هغې نه تاسو یروم د هغې نه منې کوم د نذیر معنی مخکې من کړې ده چې نذیر عام یری ته نه ویلی کېږي نو په دې وجه باندې که یو زمري نه خلک یریږي نو څوک ته نشي ویلی چې دا زمری نذیر دی که څوک د مار نه ویریږي دا نذیر نه دی که څوک دشمن نه یریږي دا نذیر نه دی ځکه نذیر کې دا معنی ده چې تا به یرایي سره د محبت نه چې تا سره به محبت همې دشمني به سره نه او د هغه څیزونو نه به د یرایي چې کوم څیزونه خطرناک نو دا معنی د پیغمبر سره ډیره مناسبه ده پیغمبر چې خلک یرایي نو د څه شي نه یرایي خطرناک عذابونو نه یرایي او ولې یرایي د دې خلکو سره مینه ځکه یرایي چې په مصیبت کې